د اسلام اولی خطیب صدیق اکبر رضی الله عنه د اسلام شروع صرف 38 کسان دا مسلمانان شویو د مکې په کلو کې د مکې په ښاریو کې ټول کافرانو. نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حاضر شو. دوی د نبی علیه السلام سره ډیره مینه کوله. د نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر شو او هغوی ته التجا ارزو وکړله، مال اجازت راکړئ چې زه د نبی علیه الصلاة والسلام او د اسلام دعوت د خلکو ته اعلانیه طور باندې په جهر باندې ورکول شروع کړم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای ابوبکر لږ صبر وکړه، اوس خو د مسلمانانو تعداد ډېر زیات کم دی، خو په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې د اسلام غلبه وه، د نبی علیه الصلاة والسلام د محبت غلبه وه. دوی بیا اصرار وکړو، حضور صلی الله علیه وسلم ورله اجازت ورکو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بغیر د ویرې نه، بغیر د ویرې او د څه خطر نه د خلکو په منځ ته ورغلی او خلکو ته د نبی علیه الصلاة والسلام الله او د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت ورکو. حافظ ابن کثیر رحمه الله په دې ځای کې لیکي فکان اول خطیب دعا الى الله والى رسوله. حضور صلی الله علیه وسلم ته چې کله بعثت ورکړی شو، بعثت یو شو، د هغې نه پس ابوبکر صدیق رضی الله عنه د اولی خطیب و چا چې خلک د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته رابلل. مشرکین مکه په حضور مشرکین مکه په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې قسمه قسم تکالیف شروع کړو، قسمه قسم ظلمونه شروع کړو، سخت وهل رټول دا یې شروع کړو. عتبه بن ربیعه په دې وخت کې راغی، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مخ باندې ډېرې څپېړې ووهو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تعلق دا د قبیله بنو تمیم نه و. د قبیله بني تمیم خلکو ته چې پته ولګېده ټول راغلو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خواله راغلو، د مشرکین مکه نه یې خلاص کړو، کور ته یې راوستو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بهوشه و او د بنو تمیم د خلکو خیال دا و چې د دوی په جسم کې واپس راتلل دا ناممکنه دي. ټوله ورځ بهوشه و، چې کله ماښام شو په هوش کې راغی. د دوی والد ابو قحافه او د بنو تمیم دا خلک ګیر چاپېره ولاړ وو، او چې کله په هوش کې راغی اولی تپوس یې وکړو د نبي علیه الصلاة والسلام چې نبي علیه الصلاة والسلام چېرته دی، په څه حال کې دی. د قبیله بنو تمیم خلکو دا ډېر زیات په غوسه کې شو او د ملامته کولو کوشش شروع کړو چې د چا د وجې ته دومره وهل وخوړل، دومره ذلت رسوایي تا ته میلاو شوه، ته بیا د هغه تپوس کې د هغوی د وجې نه خو ته ټوله ورځ بېهوشه وي، په دې کم حال کې پروت یې. خو دوی ته څه پته وه، دوی ته څه پته وه ای د عقل ړندو خلکو، د چا د وجې د نبي علیه الصلاة والسلام په مینه محبت کې چې څومره وهل، څومره سختۍ میلاو شي، په دې کې څومره لذت دی، د دې نه تاسو څه خبر یې.
دینه خو هغه خلق خبرېږي چا چې د اسلام لذت سکلوي. چې ډېر زیات مجبوره شول قبیله بنو تمیم خلک لاړل، مایوسه شول لاړل کورونو ته او د دوی مورو ته. ډېر زیات مجبوره شول او لاړل او د دوی مور ته یې دا خبره وکړله: ای ام الخیر دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مور بیبي ده. هغوی ته دا خبره کوي: مونږ خو لاړو، خو چې کله پورې د نبي علیه الصلاة والسلام مینه پرېښې نه وي هغه پورې به دنه بایکاټو کېدله، به خوراک څښاک نه ورکې. خلک لاړل، دا په هوش کې راغلی و. مور خو مور وي، هغه که د کافر وي خو مور وي. هغه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مینه په زړه کې وه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لی خوراک راوړو، څښاک راوړو او ورته فرمایي لی خوراک راوړو، څښاک راوړو او دوی ته فرمایي چې ای ابوبکره، ته خو ټوله ورځ بې هوشه وې، خوراک څښاک دې نه دی کړی، لږ غونډه کې څه واخله د دې نه، لږ څه وخوره د دې نه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایي: ای مورې، د الله قسم نه به څه وخورم، نه به څه وڅښم او د اوبو یو ګوټ به تر هغه پورې تېر نه کړم تر څو پورې چې د نبي علیه الصلاة والسلام زیارت ونه کړم. د حضرت عمر رضی الله عنه خور ام جمیل راغله په دې ټیم کې او دوی ته یې وفرمایل: حضور صلی الله علیه وسلم په خیریت باندې دی، په دار ارقم کې تشریف فرما دی. حضرت ابوبکر رضی الله عنه د زخمونو نه ډک و، پخپله د تلو قابل نه و، خو د مور په سهاره باندې نبي علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر شو. حضور صلی الله علیه وسلم چې کله دی ولیدو، را پاڅېدو او ښکلې کو. دومره سخت تکالیف د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه برداشت